بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د سورة فاتحه پرون سبازی خبری ذکر شوی. نن د سورة فاتحه ترجمه کو اختصارا غنته کې بسم الله الرحمن الرحیم، خاص پنوم د الله تعالی چې بی حد مهربان او ډیر رحم کوونکی دی شروع کوم. ارغه بسم الله چې کله مونږ خبر ذکر کوله نو د هغې دغه ترجمه چې مونږ کړې د هغه مونږ بیا ثابت کړی و چې دا ترجمه ولې مونږ کوو. الحمد ټول صفتونه د خدای توب لله خاص الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د تمامو مخلوقاتو دی. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب، ټول صفتونه د الوهیت لله الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د تمامو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم بے حد مهربان ډیر رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منګه. اهدنا الصراط المستقیم روان که منگ پا لار نیغا. صراط الذین لار داغی خلقو انعمت علیهم چی نام کڑی تا پاغو. غیر المغضوب علیهم نه د غضب کړی شو په لار باندې، یعنی چې نه غضب شوی دی په هغو باندې. ولا الضالین او چې نه ګمراهان دي. الحمدلله رب العالمین. الحمدو دی که دا الفلام دا کم الفلام دی دی که یو سو رای دی دا علماء کرامو. الحمدو که الفلام یا عهدی دی لکه دا رای د میر زاهد دا و چې الفلام عهدی شو نو معهود پرې سره حمد کامله دی او حمد کامله چې هغه حمد د الله تعالی د خپل ذات لره. ذکر حمد په یو څو قسمه باندې، یو حمد د خالق د خپل ځان لره، د الله حمد د خپل ځان لره، او یو حمد د مخلوق د مخلوق لره، او یو حمد د خالق د مخلوق لره. الله خپل ځان لره حمد بیانوي، مخلوق لره بیانوي، او یا خالق الله مخلوق لره بیانوي. نو دا وړومبی چې حمد د باری تعالی خپل ځان لره دا کامل دی او دا دوه ناقص دي. څنګه ناقص دي؟ حمد د مخلوق لره ناقص دی په اعتبار د حامد سره، په اعتبار د حمد کوونکو سره. یعنی که مخلوق د مخلوق حمد بیانوي نو دا حمد کوونکی ناقص دی، دی کامل حمد نشي بیانولی. او حمد د خالق مخلوق لره چې الله مخلوق لره حمد بیانې دام ناقص دی په اعتبار د محمود سره، یعنی مخلوق ناقص دی. نو که الله دغه حمد بیانې نو په مخلوق کې خو دومره کامل حمد شته نه، نو په دې وجه باندې که حمد خالق د مخلوق بیانې نو دا په اعتبار د محمود سره ناقص دی. او که حمد خالق خپل ځان لره بیانې، الله حمد خپل ځان لره بیانې، نو دا په اعتبار د حامد او د محمود د دوانو سره کامل دی. نو دلته کې میر زاهد وایي چې الحمدو کې الفلام دا عهدی دی او معهود پرې سره هغه حمد کامله د باری تعالی دی. او دویم نمبر رای دا دی چې الفلام د پاره د جنس دی، او دا رای د صاحب د کشاف دی. بعضې علما ویلی دي چې صاحب د کشاف چې الحمدو کې الفلام دا غوره چې کم دی نو لام جنس که نو دا بنا ده په مذهب د اعتزال باندې. ځکه دا معتزلي دی
او معتزله قایل د دې دي چې خالق د افعالو د عبادو د بندګانو د افعالو خالق دا بندګان په خپله باندې دي. لیکن علامه تفتزانی رحمت الله علیه متول کې رد کړی دی، وایي دا مبني بر اعتزال نه ده بلکې دا بنا ده په نکتره بلاغت باندې. نو دویم نمبر رای الف لام کې دا شو چې دا جنسي دی لکه صاحب د کشاف وی، او دریم نمبر قول هغه دا شوی چې الف لام استغراقي دی. نو چې کله جنسي او استغراقي دا دوه قوله پکې وموشو نو بیا پر دوانو قولو باندې هغه یو سوال واردېږي. سوال دا واردېږي چې په دوانو صورتونو کې خو بیا مطلب دا شو چې تمام صفتونه خاص دي په الله پورې، تمام صفتونه خاص دي په الله پورې. نو بیا ذهن ته اشکال دا راځي چې د نور مخلوق هم صفتونه کیږي، کله به یو انسان د یو انسان صفت وکي، یا چې کوم دی یو انسان درې پورې غر صفت او تعریف وکي، یا به یو انسان د یو عمارت تعریف او صفت وکي. نو دا خو کیږي او دغه شان دی دا یو سوال ذهن ته راغی چې څنګه په الله پورې چې کوم دی نو ته خاص منې، دا خو د مخلوقات هم صفتونه کیږي. نو موږ دا وایو چې د مخلوق چې کوم صفات بیانېږي نو دا در حقیقت د خالق صفات دي. ځکه که یو انسان هغه مثال په طور د عمارت صفت کوي نو د عمارت صفت دا په اصل کې د دې د صانع صفت دی، د ګیلکار صفت دی. اگه ترل دغه صفت شروع کې چې دیوالونه ډېر ښکلي دي او ډېر زبردست عمارت جوړ شوی دی، نو که دغه ځای کې ګیلکار ولاړي مستري ولاړي نو هغه خوشحاله شي، ځکه دا د اصل کې دغه صفت دی. دغه شانتې یو انسان چې کوم دی دا مثال په طور باندې د ډیک صفت بیانوي نو دا په اصل کې د هغه ترکاڼ صفت دی. نو الله خو د دې تمامو کائناتو خالق دی، نو دغه شان دا تمام کائنات د الله مخلوق دی. نو که یو انسان د مخلوق صفت بیانوي نو دا په حقیقت کې د الله صفت دی. او بعض علماو یو ښکلې غوندهکې خبره لیکلې ده چې په حالت د استغراقي او جنسي کې چې الف لام استغراقي والی یا جنسي والی نو اعتراض ذهن ته نه راځي، اشکال نه راځي، ځکه چې مراد دلته کې د الحمدو کې د حمد نه هغه صفات د الله تعالی چې الله تعالی بیان کړي د خپل ځان لره. الله چې کوم صفات خپل ځان لره بیان کړي نو هغه صفات مراد دي، لکه خالق شو، رازق شو وغیره وغیره نمونه الله تعالی قرآن مجید کې بیان کړي. د کومو نه چې تعبیر کوي په صفات فاعلیه سره، یا چې کوم دی نو صفات ما فوق الاسباب، هغه صفات چې ما فوق الاسباب دي، یا صفات الوهیت. نو دلته کې بیا که الف لام جنسي شي یا استغراقي شي نو بیا اعتراض نه راځي، ځکه بیا معنی دا شوه، مطلب دا شو چې تمام صفات د فاعلیت یا تمام صفات د الوهیت یعنی د خدایي صفات چې کوم دی نو هغه الله لره دي. او د خدایي صفات خو په مخلوق کې شته نه، د الوهیت صفات خو په مخلوق کې شته نه، مخلوق رزاق نه دی، مخلوق خالق نه دی، همدغه د الوهیت دا صفات. نو ځکه موږ هلته کې معنا داسې وکړه، د خپل معنی صفایي مې کوله که نه چې الحمدلله ټول صفتونه د خدایتوب، ټول صفتونه د الوهیت دا الله لره دي. نه که په صورت کې بیا د الف لام استغراقي شي یا جنسي شي نو مطلق صفات تی نه دي مراد، بلکې صفات د الوهیت تی مراد دي، صفات د خدایتوب تی مراد دي. نو بیا اعتراض نه راځي. نو الحمد ټول صفتونه د خدایتوب لله الله لره دي. او د الله د لفظ الله چې کوم دی مونږ هلته کې په بسم الله کې خبره ذکر کړې وه، هغه بیا ذهن ته راولئ. رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی، دا ولنی دا په مرتبه د یوې دعوې ده او دا ورپسې رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا په مرتبه د دلیل دی. چا به دا وی چې الحمدلله تمام تعریفونه الله لره ولی دي وجه سره، نو مخکې به طورې دلیل ذکر شول چې ځکه رب العالمین دی، د تمام عالم د مخلوقاتو پالونکی دی، الرحمن الرحیم دی، مالک یوم الدین دی. نو رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی، رب دا صیغه صفت مشبه ده او یا مبالغه ده په اسم فاعل کې، او یا اسم فاعل دی چې په اصل کې رابونو
نو الف تخفیفا حذف شو لکه بارن او برن د دې نه چې نو دا جوړ شو الف دا حذف شوی دی او د رب معنی ده دا د تربیت نه مشتق دی تربیت کون کې پالون کې او تربیت څه ته وایي نو بیا قاضي بیضاوي هلته تفسیر بیضاوي کې تاسو ویلي چې تربیت دا یو څه خپل کمال ته رسول درجه په درجه باندې دي یو بوټی راوخیږي رو رو درجه په درجه الله کمال ته ورسوي انسان پیدا شي عام حیوان پیدا شي درجه په درجه الله خپل کمال ته چې دی نو دا ورسوي نو رب العالمین پالون کې د تمام مخلوقات لري اطلاق د رب په لغت کې دا په ډېرو معنو سره راځي د دې معنی پالنه هم راځي لکه را مشهوره معنی مونږ وکړه دویم نمبر د رب معنی خالق هم راځي او دریم نمبر د رب معنی سید او آقا هم راځي لکه سور یوسف کې یوسف علیه السلام ته چې کله زلیخې وي هی تلک نو ورته بیا څه وي انه ربي احسن مثوای ستا را خاوند زما تربیت کوونکی دی ما له ښه ټیکانه راکړې ده نه په معنی د سید او د آقا هم راځي او دغه شانتې رب دا په معنی د مالک باندې هم راځي لکه سورې نمل کې الله تعالی فرمایي ان اعبد رب هذا البیت رب البیت تاسو وایي نو په معنی د مالک هم راځي دغه شان په معنی د منعم د مصلح د معبود د صاحب لکه رب الدار پر ټولو معنو باندې راځي دلته را مشهوره معنی د پالون کې او بیا دا خبره چې اطلاق د رب په غیر الله جایز دی او که نه دی جایز نو اطلاق د رب په غیر الله باندې جایز نه دی ته مخلوق ته رب نشي ولی اگر که ستا پلار ستا تربیت کوي ستا مشر ستا تربیت کوي ستا استاد ستا تربیت کوي خو د رب اطلاق پې ځکه نه کیږي چې هغه بیا په خپله باندې د بل تربیت ته محتاج دی لکه مثال به طور باندې ستا پلار ستا تربیت کوي نو هغه بیا د خپل پلار تربیت ته محتاج او د هغه پلار بیا د خپل پلار تربیت ته محتاج او زه آدم علیه السلام ته ورسه آدم علیه السلام بیا د الله تربیت ته محتاج او بیا اخرنۍ رجع الله ته کیږي نو د رب اطلاق دا په مخلوق باندې را نه کیږي ها په یو صورت کې د رب اطلاق دا په مخلوق باندې کیږي چې کله مقید شي په اضافت باندې لکه ته رب الدار د دې کور مالک رب البیت دغه شان دی چې مقید شي نو بیا اطلاق په مخلوق باندې کیږي خو علماو لیکلي چې په یو صورت کې بیا هم چې مقید شي اطلاق نه کیږي کله چې د دې اضافت وشي دا ذوی العقولو ته لکه رب العبد ته نشي ویلی رب العبد د یو غلام رب دا ته نشي ویلی رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو لري عالمین دا جمع د عالم ده او عالم څه ته وایي ما یعلم به الشی چې په کوم څیز سره د یو څیز علم حاصل شي مثال به طور باندې ستا په جسم خوله راغلی ده بدن د انتهایی ګرم دی منګایو دا علامه په تبه باندې ده یو کس تیره د سترګې تکې زیړې شوي دي رنګ یې زیړ دی منګایو دا علامه د دې چې په ده باندې زیړی دی نو دغه شان په یو څیز چې په بل څیز باندې علامه دې ته عالم وی او دلته عالمین په اصطلاح کې ما سوى الله ته وایي د الله د ذات نه چې سوا څومره هم مخلوقات دي کائنات دې ټولو ته عالمین وایي او ځکه ورته عالمین وایي چې دا علامه ده د الله په الوهیت او خدای باندې وس الله خو تاسو لیدلی نه دی خو دا ځمکه د اسمان د انسان دا څومره مخلوقات چې دي دا د هغه په خدایتوب باندې علامه ده د الله تعالی په لویۍ باندې علامه ده مخکینو مشرانو برې ماشومانو ته ویلي زنانو اکثر وی الله چا لیدلی نه دی خو په قدرتونو باندې پیژني نو دغه شان د الله په الوهیت باندې را ټولې علامې دي نو دا څومره ما سوى الله کل ما سوى الله ټول کم چې د الله نه سوا دي نه دی ټولو ته چې کم دی نو دا عالم وی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای چې د الله 40,000 عالم دي دا پوره دنیا دا یو عالم دی او د دې نه علاوه دا نورې د دې نه علاوه جدا جدا دي امام مقاتل رحمت الله علیه فرمایي چې 80,000 چې کم دی نو عالم دي دا پوره دنیا دا یو عالم دی او نورې بیا د دې نه علاوه دي
په دې وجه باندې رب العالمین دی. اوس دلته کې ستا او ذهن ته به یو وړه غونده کې خبر راځي. خبره دا راځي چې کل ما سوى الله تعالم وایي، نو کل ما سوى الله یعنی د الله نه سوا چې دا هر سړي نو دا ټول یو عالم دی. نو کل ما سوى الله دا خو بیا مفرد شه، نو د عالمین ولې دلته کې بیا جمع راوړ؟ عالمین جمع ولې راوړی شه؟ نه جواب د دې دا دی چې د عالم اطلاق کله کله په یو جنس باندې هم چې دی نو دا کیږي، لکه عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکه، عالم النباتات، عالم الحیوانات، کله کله په یو جنس باندې هم کیږي. نو که دلته کې مفرد ذکر شوی نو کیدای شي چا دا توهم کړی وی چې الله د دغه یو جنس چې کوم دی نو دا تربیت کوونکی دی. نو د دغه توهم د ختمېدو لپاره عالمین چې دی نو دا دلته کې جمع ذکر شوه. رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم بیا د مهربان ډیر رام کوونکی دی. هلته چې رب العالمین ویلی شو نو بیا د چا ذهن ته دا یو خبر راتلی شوه چې دا تربیت چې الله تعالی کوي نو کیدای شي دا په دې کې څه خپله فایده د هغې د خپلې فایدې دپاره کوي، یا کیدای شي چې په الله باندې څه دبا وي نو د هغې د وجې نه دا د تمامو مخلوقاتو تربیت کوي. نو الله وفرمیل نه، الرحمن الرحیم دا نه د الله خپل څه ضرورت او فایده پکې شته او نه چرته کې د چا دباو په الله باندې شته، بلکې دا تمام مخلوقاتو تربیت چې کوي نو دا صرف او صرف د الله په خپل رحم سره کوي. الله مهربان دی پر خپل مخلوق باندې. او د رحمان او رحیم چې کوم دی نو تحقیق موږ کړی په بسم الله الرحمن الرحیم کې. هلته تاسو خبرې زده کړې وه چې الرحمن او رحیم دا دواړه صیغې د مبالغې دي او دواړه چې کوم دی نو دا مشتق د رحم نه دي. نو هلته کې موږ دا خبره کړې وه چې د رحم نه مشتق دي، نو بیا الله ته نسبت د رحم څنګه کیږي؟ ځکه د رحم معنی د رقة القلب، د زړه نرمي، او د زړه نرمي دا خو د کیفیاتو د انفعالاتو نه دي، ځکه چې زړه د هغه انسان نرم شي چې دا د چا نه اثر قبول کیږي. دغسې یو طالب راپرېوته جاړي، نو ته راشې کښېنې، له پاسه پې کمبل ور واچې، ګرم چای وله راوړې، ګولې وله راوړې، ولې چې ستا پې رحم راغی، رقت د قلب راغی، زړه دې نرم شو، د هغې نه وروسته احسان وکړه. نو رحم دا رقة القلب ته ویلی شي چې د دې نه پیدا کیږي بیا احسان. او دا خو د قبیلې د کیفیاتو د انفعالاتو نه دي، او الله خو د انفعالاتو نه پاک دی. الله خو د چا نه اثر نه قبلې متاثره کیږي، خو نه. نو دلته کې موږ دوه جوابه کړو. څه جواب یې وکړه انګومولا؟ یو جواب موږ کړو په حواله د قاضي بیضاوي سره، تفسیر بیضاوي، چې دلته کې دا په اعتبار د غایاتو سره دي، په اعتبار د غایاتو سره دي. ځکه رحم یو رقة القلب، یعنی ته په یو انسان باندې ستا زړه نرم شي، د هغې نه وروسته بیا ته احسان په هغه باندې وکړي. نو الله لره دا غایي معنی د احسان کول دي. دا ابتدایي معنی چې کوم دی نو رقت د قلب دا الله لره نه ده ثابته، ځکه رقت د قلب دا خو اثر قبلول دی د کیفیاتو د انفعالاتو نه دی، او الله تی پاک دی. او دویم جواب موږ تحقیقي جواب کړی، صرف سرسري خبرې ستا ذهن ته بیا راشي، نور هلته موږ خبره کړې وه. دویم جواب تحقیقي جواب و.